ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد الميزر وأيقظ أهله أو كما قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم معمولات خو حسیم د ټول امت لپاره یو نمونه وه. په عبادت کې چې باغه څومره کوشش کوو څومره ځان کړاو، بیا په رمضان المبارک کې د نبی صلی الله علیه وسلم معمولات په مکمل بدلېده. یو خو به د ټول کال چې څومره قرآن به نازل شوی و، بلکې د څو کلونو، نو په رمضان کې به په یو ځای جبریل علیه السلام ته وره. نو د رمضان او د قرآن په خپل منځ کې یو خاص تعلق دی چې هغه تعلق بیا د نورو میاشتو سره هغومره نشته، ځکه چې په دې کې دا نازل دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم به هم د رمضان المبارک په میاشت کې قرآن کریم لا دومره وخت او دومره حصه ورکوله چې د دې رمضان څخه د هغې د خصوصیت خاص کر معلومیږي. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې کې سخاوت ډېر زیات کوو، حتی چې د بخاري شریف حدیث دی په هغې کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت اصل زیاتو، خو په دې رمضان مبارک کې به داسې وو لکه څنګه چې دا تیزه سیلۍ روانه وي چې دا په هر څیز باندې یو شان لګي. دقسې د نبي صلی الله علیه وسلم د سخاوت مثال و. دریم نمبر، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې دومره عبادت کاوه چې د هغوی د عامو ورځو معمولات هم ټول عبادت و، خو په دې کې به د خصوصي عبادت چې خاص کر الله ته ورګرځېدلي و، د الله سره خپل خاص تعلق جوړولی. او بیا خاص کر چې کله به آخري عشره شروع شوه، نو نبی صلی الله علیه وسلم به وایي لنګ مضبوط کو، او خپل د کور خلق چې دی نو دا به هم رایخاوه، او د شپې الله تعالی ته به په عبادت باندې ولاړو. دا د تراویح لمونځ چې دی نو دا هم نبی صلی الله علیه وسلم 3 شپې کړی، او په 4مه شپه باندې صحابو انتظار کو، نبی صلی الله علیه وسلم راونوتو او وجه سبا دا بیان کړ چې ما وی چې اسنه به تاسو فرض نشي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د فرض د خبره خو ختمه شوې ده، خو د دې تقریبا د امت اتفاق دی چې دا مونځ ضروري دی، اهم دی، مؤکد دی. مؤکد په هغه ځای کې استعمالیږي چې د هغې پرېښودل د ټولو خلکو دپاره یو ګناه ګڼلی کېږي. نو د دې وجې نه د تهجدو اهتمام خو په روژه او بوزه دواړو کې و، خو د هغې نه علاوه هم دا مونځ چې دی د تراویحو په دې باندې به یې ټوله شپه اړوله. عمر رضی الله عنه ځکه وایي چې یاره د مسلمانانو به کومه حصه کې کوي د دې نه چې لږ لیټ کړي او دا ټوله شپه پرې واړی درته ډېره غوره ده. بهرحال هغومره همت څوک کولی شي، نو ځکه د ماسخوتن لمانځه پسې ایسته د خلک لګیایي او تراویح کوي. دا هغه جایز غوندې شکل دی چې صرف په دې وخت کې جایز دي، نور په دې ټوله شپه اړول، په دې باندې دا ټوله شپه اړول دا چې د غوره کار دی. دا آخري عشره ده، زموږ بس هم دغسې د عمل هم ډېره پته نه لګي، او دغسې د کړاو خواري خو لا پرېږده وه، خو خاص کر د آخري عشره د دې د تراویح، د دې د عبادات او په دې کې د فرض لمونځونو اهتمام، دې له لږه زیاته توجه ورکول پکار دي. د کشرانو هم په دې باندې لږ وپوهول پکار دي. د ماسخوتن 3 څپه تقریبا 2.5-3 څپه مونځ وشي، او دا ستاسو زمونږ مطلب یارونه یا بچي، او کم از کم مونږ د هغوی نه دا تپوس هم نه کوو کور چې لکه تا مونځ وکړه ته بیا چېرته تللی وې، په کوم ځای کې وې. نو لږ په دې خبرو باندې سوچ او فکر پکار دی. قیامت دی، سبا له آخرت دی. د دې کشرانو باره کې به هم زمونږ نه تپوس کېږي، دا د بل چا نه کېږي چې لکه د بیراړۍ وړوکی او د لونډۍ د سړي نه به تپوس کېږي. نه، هغې به هم د دې ځای نه تپوس کېږي، د خپل کار نه، د خپل مشر نه به تپوس کېږي. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي به تاسو کې هر یو نگران دی، مشر دی، او د هغه نه به د خپلو کشرانو باره کې تپوس کېږي. نو لہذا مونږ د دنیا په باره کې تپوس کوو، د کار په باره کې تپوس کوو، د یو تاوان د راتلو خطره یې مونږ تپوس کوو، دا چې لیولې وکړو د آخرت تاوان د ټولو لوی تاوان دی. نو پکار ده چې مونږ د دې خبرو هم لږ اهتمام وکړو، او بیا د دې آخري عشرې په خپل هم کوشش وکړو، خپل اهل خپل کور کې وینا وکړو، چېرې په دې کې د عباداتو، په دې کې د نوافلو، په دې کې د ذکر، په دې کې د تلاوت د قرآن خصوصا ډېر زیات چې دی اهتمام وکړی شي. الله عز وجل دې موږ له هغو توفیق راکړي.